السلام علیکم. یو ځل بیا زه محمد داود خان کاکړ تاسو سره مخامخ یم په کرنټ افیر پروګرام کې کرنټ افیر ټیم سره. نن څه کوم تاسو سره خبرې کول غواړم په دې پروګرام کې. یو خو څه کوم د بلوچستان څه کوم د ګورنمنټ موجوده معاملات دي، د ډیولپمنټ کار سي، که د روزګار په مد کې سي، که د مهنګایي په مد کې سي، په دې اړه هم تاسو سره خبرې کوو. دې نه علاوه چې کوم د پی ډي ایم معاملات په پاکستان کې په دې باندې هم تاسو سره خبرې کوو. موږ څه کوم په سټوډیو کې په سیټ باندې دی دون مېلمه چې کوم دی ملک سکندر خان ایډوکیټ صاحب چې کوم دی د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن لیډر دی. تا تر کله وی سر مهرباني ملک صاحب چې کوم دا ټیم د موجوده حکومت کوم معاملات خاص کر په بلوچستان کې ته د اسمبلی اپوزیشن لیډر یې دې ته په کوم نظر ګوري دا ټیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني داود خان صاحب. اسمبلیانی خو بنیادی طور د جمهوریت د ښکاره کېدو یو سمبل هم دی، یو نشانی هم ده. نو د بلوچستان کې له بده مرغه دا پلا چې کوم حکومت راغلی دی پاغو کې د سیاست د جمهوریت د بلوچستان د خلکو د دود په حواله یا خو دوی هغه تر پښو لاندې کړي دي یا په هغه یې سر نه دی خلاص. نو په هغه وجه باندې پر قدم قدم باندې ستړي او پریشانیانې جوړي. نو دویم دا ده چې د پارلیمان که صوبایي که د مرکزي د هغې یو خپل فرایض دي، یو خپل دغه دي. نو په هغو کې یو دغه ده چې دغه پارلیمان د تمام د صوبې معاملات چې دي هغه په پارلیمان کې زیر بحث راځي. په هغه کې دا نه وي چې ای د حزب اختلاف دي ای د حزب اقتدار دي، چې ښه خبره راله پر هغه دواړه دا د جمهوریت هم تقاضا ده، د اخلاقیات هم تقاضا ده چې ښه خبرې پر هغه باندې دواړه متفق سي. نو بیا معاملې سمې چلېږي. دا اوس تر 2.5 کالو زیات وسو چې دغه پارلیمان جوړ سوی دی، د حکومت جوړ سوی دی. نو په سر کې موږ ځینې شیان د اپوزیشن له طرفه کښېښول چې په دې صوبه کې ترجیحات کم شیان وي. نو په هغه ترجیحاتو کې موږ دا وګڼله چې د بلوچستان پر سطح تر ګردو زیاته د تعلیم، صحت او امن و امان او د خلکو د روزګار یو سبیل، نو پر دا ګرد متفق سو. لیکن له وخته سره سره په 80 کې د اسمبلی جوړه سوې ده. له 2014 ته 2018 نه سمویلی چې په هغې کې تیری و بیری به د اپوزیشن او د ګورنمنټ په مابین کې سره سوي. لیکن تر دې له مخه د وزیر خپل مراعات خپل په ځای ښکاره دي. د وزیر خپله محکمه ده، په هغه محکمه کې دی خود مختار دی، سکیمات اچولی شي. وزیر چونکې د ګورنمنټ برخه دی، د هغه د وزیر اعلی صاحب سره سپیشل فنډ وي ډېر نو اعتراض ولې دغه صوبې چیف ایگزیکټیو دی. نو هغه تمام شیان خو دی کولی شي. په دې د اپوزیشن یوه لاګه نسته، نه اعتراض پر کوي، هغه به عزت ته په ګورنمنټ کې د حق دی. لیکن ایم پی اے فنډ چې دي دا د حلقې دپاره وي. په دغه کې له کال 1980 بیا ته د 2013 په دغه کې یو دغه نسي د ایم پی اے فنډ دا به په برابري پر بنیاد به د اپوزیشن او د سرکار. ولې دا د هغه خلکو دپاره و. اوس هر حلقه دلته چې د په یوې حلقې چې څونې وګړي اوسي په بل حلقه کې هم دغونې اوسي، چې د یوې حلقې د سرکار د یو وزیر یا د وزیر اعلی حلقه چې د هغې خلکو هم ضروریات دي،
زما یا ملک نصیر یا نور زموږ د اپوزیشن چې کوم خلک دي د هغو د خلکو ضروریات دي. نو هغه ایم پی ای فنډ به دا په دغه طریقه تقسیمېدی یا په دغه طریقه به نشاندهي کېدله چې به یې د دغه طرح سکیمان هغه به محکمو ته ورکول، محکمو به فیزیبیلیټي کتل او بیا به د هغو خلکو. خو دلته اوس دا اعتراض سوي دي چې بالکل یک طرفه معاملات دي، په دې کې د شک و شبهې بنیاد هم نشته. داسې حلقې دي چې له 2 اربو څخه تر 6 اربو په یوه حلقه کې د 2020-21 فنډ ګارژي او د اپوزیشن د 23 ممبران چې دي د دغو غچ یعنی د انصاف نه بیا خپله ته حساب ورته وکړه چې دا کوم زموږ ګزارشات اوري هغه به حساب ورته وکړي چې د اپوزیشن دغه 22 اراکین چې دي کینچ کانچ کې له 11 کروړو ته 14 کروړو له دې پرته یوه پایم نشته. که د انصاف دغه معیار سي نو هغه خو به انتهایی باعث افسوسناک دي. زما حلقه ده چې له کومې حلقې سره زه تعلق لرم په دا کې انټلیکچوالز انتهایی زیات دي. که زه دا درته وایم چې له نوي کلي زه زما په حلقه د نوی کلي که د کوټوالي یعنی دغه تر 3 لکه زیات انسانان دلته اوسي، په زراو ځوانان اوسي، په لکاو ماشومان د تعلیم دپاره په دا کې یو کالج فار بوایز یو کالج فار ګرلز نشته. له دا 2 کلو زه لګیا یم چې دلته د بوایز کالج ضرورت دی، دلته د ګرلز کالج ضرورت دی. چې زه په 1992 کې سپیکر وم هغه ټایم ما کوشش وکړي چې دلته څمځکي د ایجوکونو خو ټایم پر ختم شو، موږ هلته یو 100,000 فوټه د سرکار واخیستل پر هغه د ایجوکیشن په نامه هم کړل. بیا 10-15 کاله له ایجوکیشن محکمې ورکه وه، بیا هم ما بیرته په ورګوته نو د هغه دا فایده ورسېدله چې هلته اوس یو میډل سکول پر قایم دی او سږ کال به هغه اپګریډ کړي د های دغه لپاره. نو که دا اعتراض سي چې دا زموږ په ایریاز کې کالجز او دغه ډول د هیلث فیسیلیټي په دغه رش کې، په دا غربت کې، په دا دغه کې، نو دغه فیسیلیټیز اوس زموږ په ایریا کې تر ګردو زیات دي. لیکن اوس موږ لګیا یو، اوس که دغه باندې لږ پام سوی وای نو زموږ علاقې خلک به هم په دغه کې یو ښایسته د ژوند بې جوړ سوی وای. دغه ډول د سپورټس کمپلیکس په حواله زموږ په دا ایریا کې دا زما خالي د یو واټ کې 49-50 کې تر دا کې تر ډېر زیاته ټیمان د کرکټ د فوټبال دا په سیلف اسسټنس سیسټم باندې د الکوان د تمامو بدو راګرځي او د لوبو په میدان کې خپل صلاحیتونه. اوس که چیرې دا اعتراض سي چې دلته سپورټس کمپلیکس یا دا اعتراض د هاکي یو ګراونډ یا سوري هاکي زموږ خلک نه کوي، د فوټبال یو ګراونډ وي او د کرکټ یو ګراونډ وي، نو دغه ځوانان به څونه قدر لغزه به د پاکستان د سطحې الکوان له وتلی سي. دا نور ګیمونه چې ان هاوس ته څه وایې ملک صاحب؟ کوم مثال ستا مقصد دا دی چې کوم د ګورمنټ خلک دي د اپوزیشن د خلکو کارونه یو کار نور کې په کار خو دا دی چې کوم د ګرد یو قسم پاکستانیان دي یو رنګه حلقې دي د ګردو یو رنګه حقوق دي که نه، ته دا هغه حلقې چې چیرې د اپوزیشن کسان د سیټ ګټلی دي په اسمبلي کې ناست دي د هغوی یو کار نه کېږي، د هغوی یو په ایس ډي پي نه پاسېږي. ما ښه ترتیب تاسو ته درکښې شو، یعنې دا هغه ریالټي ده، له دې څه هېڅوک انکار هم نشي کولی. دغه یو فنډ دا د اپوزیشن سټیټ حالانکې اپوزیشن ته یو کانسټیټیوشنل رایټ دی، دا ریپرزنټیټیو اف ایریا دی، د حلقې دغه چې دی د نماینده دا د حلقې نماینده دی، آئین نماینده کړی دی. لیکن دلته ته د حکومت په جبر له تمامو حقوقو محرومه کوي، دا خو ظلم دی. نو دا ظلم ختمه داسې خو نه، خو دا ټایم انتهایی ظلم دی، تر حد زیاته د هغه ناقابل بیان. ولې چې
اوس دلته چې دا خلک دي خلک هر شي له تعالی یعنی بحیثیت ریپرزنټیټیو که لوکل وي که شناختی کارډ وي که د ډي سي مسله وي که د یو سکیم مسله وي که د اوبو مسله وي که د روډ مسله وي که د ګلۍ مسله وي که د سیوریج مسله وي هغه ټوټل تاله درځي پر کور د دروځي ملک صاحب دا شان هم راځو شل کسان ناست دي 50 کسان ناست کوم تجربات دي کنه ته سپیکرم پات سوې سفیرم او ار سفیر پات سوې بیا سینیئر پولیټیشن نه بیا جماعت علماء اسلام پاکستان سره تعلق دی اپوزیشن لیډر د بلوچستان اسمبلی غا زه تاسو بل دا پښتنه کوم چې کوم دا ټیم کوم د پاکستان پوزیشن ته وګو پاکستان کوم انټرنیشنل تعلقات دي خاص کر ایوی سره کوم د تعلقات سعودي عرب کوم ملته نو سټیټ دی که سعودي عرب سره هغه ته په کوم نظر ورته ګوري زه خو د پاکستان هغه عمومي فورن پالیسی هغه کچیری خپل د پاکستان د عوامو د امنګو یا د دوی د ارمانو مطابق جوړ شي بیا له انفرادي ملکو سره د دغه تعلق مسله نه دا عام اصول دی چې د پاکستان یو سوورنټ کنټری دی 22 کروڑ آبادي په خوله یاته ډېره غټه آبادي په ډېره غټه یعنی په انتهایی اهم خطه باندې پاکستان واقع دی او بیا پاکستان دا طرز ملک دی چې هغه تقریبا د وسایلو په حواله تر ډېره حده خود کفیله دا به شاید په ملکو په دنیا کې دا طرز څوک یو شی لري نو تمام شیان نه لري له بله ځای راوړي پاکستان الحمدلله په دغه حواله یو خود کفیله ملک دی نو د فورن پالیسی هغه باید چې د ډنکې پر چوټ یعنی په اواز بلند دغه وي چې زه د برابرۍ پر بنیاد باندې له هر چا سره لاس هم ملاوم خبر هم کوم او که دغه طرز قایم سی او دې ته دوام ورکړل سی بیا پاکستان مزید ستا غیر ترازم صدا سبلم جگزی صاحب تاتم دن په پروګرام کر کلا وی تر لیټ څه شاید ټریفیک دی وځي نو پاکستان په پاسپورت زغستا تعلق دی اطلاعات سکتی بلوچستان کم دی دا ته ستا پوزیشن دی په صوبه کې بلوچستان کې نو زاره خبر از کم پاکستان په پاسپورت دا پی ډی ایم سره دی زیات یو غټ سپورټر دی غټ پارټنر دی نو پی ډی ایم ته څه وایي دا ټیم په کوم پوزیشن کې دی په کوم نظر ورته ګوري دا ټیم د موجوده ګورنمنت په حواله سره مخصوص تا شکریه ډیره مهرباني تا موږ ته دلته دعوت راکړئ پی ډی ایم تاسو ته به معلومه وي چې اول زموږ چیرمین بلاول بټو زرداري صاحب چې په هغه د اجلاس کې د ټولو پارټیانو باقاعده میزباني د وکړه او په هغه کې دا ترتیب ورکول سوی چې پی ډی ایم نوم ورکول سوی د هغه بعد او موږ پاکستان پیپلز پارټي د هغه حصه یو او په پی ډی ایم پر پلیټ فارم باندې موږ د ملک د جمهوریت قوتو سره ګډ پر یو ځای سوي یو نو انشاءالله چې د هغه قیادت مولانا فضل الرحمن صاحب کوي نو زموږ تمام پارټیانې له دوی سره په د پی ډی ایم په حواله باندې ځکه وجه دا ده چې تا ته خپله معلومه ده چې زموږ په ملک کې دا ټایم کم حکومت چې دی هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن کوم دوی دعوې کړي وې کوم دوی خبرې کړي وې چې موږ به بېروزګاري ختمو موږ به د نوجوانانو او د ډېرو نوجوانانو هوپ هم دا وي چې دا به زموږ دپاره ډېر څه وکړي مګر هغه د ده ټولې خبرې صرف وعدې وې او په هغه کې تر یوه دا چې په 2.5-3 کاله وسپره کېږي ته یو داسې وعده راوښیه چې داسې کم وخت تر الیکشن له مخه کړي وې هغه یې پوره کړې بلکې دا ملک نن هغه ځای ته رسېدلی دی چې عام سړی عام ملازم هغه له بلانو له دغو ځه خپل کور نشي چلولی بېروزګاري تر انتها زیاته سوه نوجوانان چې دي که یو ځای نوکرۍ ته ځي هغه هم تر اوسه پورې یوه نوکرۍ همیشه هغه انټرویو پورې رسېږي بیا کینسل سي نو له هغه زه دا معلومېږي چې د ملک ګروت تا ته خپله معلوم دی پر کوم ځای باندې ولاړ دی بجټ نشي جوړولی دا ټایم دا پوزیشن دی تنخواو یو خبر لګېدلی وي چې سرکاري ملازمین د تنخواو نشي ورکولی نن د پی ټي وي کې تا ته معلومه ده چې هغه خلک پریشانه دي ملازمین دي
که د سټیل میل غدي خلک یې ایستلي دي، که د ریډیو پاکستان غدي، نو دا سړی چې راغلی د ملک د تباهي پر خوا باندې روان شوی. دا خبره د سردار صفدر جگزی صاحب ته چې کوم ستاسو اهم رول دی پاکستان پیپلز پارټي کې د بلوچستان په صوبه کې کنه سکرټری اطلاعات ډیر خاص رول دی. اوس خبره دا ده چې کوم ځینې خلک دا خبرې هم کوي، اعتراضات هم دي چې شاید پیپلز پارټي پاکستان پیپلز پارټي چې کومه دغه د پی ډي ایم سره تر اخره پورې دوی لغو سره نشي سره. نه بالکل دا خو دا هم د حکومت په پروپاګانډا ده چې د کوشش دا روان دی چې دا د پی ډي ایم کې دننه دوی داسې حالات پیدا کړي چې هغه د شکوک و شبهات پر سایډ باندې لاړ شي. پیپلز پارټۍ له اوله سره زه نه مخکې دا له کوم اتحاد کې جوړ شوی ته به په خبره هېڅ کوم وخت ای آر ډي وه. پیپلز پارټۍ تر اخره تر اینډه پورې د سات ورکړی دی، که تر هغه له مخه یې که اوس یې انشاءالله په دا به ته ووینې چې پاکستان پیپلز پارټۍ د پی ډي ایم سره به تر اینډه پورې تر اخره پورې وي او تر هغه ټایم پورې به انشاءالله چې دا حکومت نه ختم شوی. بلاول بټو زرداري صاحب کوم ګلګت بلتستان کې کوم الیکشن وي د تقریبا هلته 4 هفتې طریقې د 3 هفتې تر الیکشن مخکې وه هفته د الیکشن بعد حالته وه. بیا چې کوم هلته تی دا وایي چې زموږ د موجوده ګورنمنټ چې کوم دی دا موږ نه مونو الیکشن فیر نه دی دغه سلیکټډ دی. بیا تاسو دومره په غټه دورانیه کې الیکشن کمپین مو وچلاوئ، بیا د هغه الیکشن هم تاسیسه جوړ شوی. بالکل الیکشن خو لازمي خبر ده. ګلګت بلتستان کې تمام پارټیانو حصه اخیستې ده، په هغه کې د پی ډي ایم هم تمام پارټیانو حصه اخیستې او زموږ چیرمن دا ټایم چې هر ځای الیکشن یې د موبلایزیشن کوي. نو پاکستان پیپلز پارټۍ تر ګردو زیاتو موبلایزیشن چیرمن په خپل حالت یوه میاشت راکله، له هغه زموږ پارټۍ ډېره موبلایز شوله په تمام ګلګت بلتستان کې. الیکشن که فیر اینډ فری الیکشن شوی وای انشاءالله دا الیکشن به موږ ګاټئ. تا ته خپل اندازه وسوله چې دوی په کم اوس هم پر 2-3 حلقو باندې دارنګه پوزیشن وي چې یو وار پیپلز پارټۍ ګټلی وي بیا واپس د هغو په حق کې څوک آزاد چای په آزاد یې وګټله او د تحریک انصاف په هغو باندې په دوباره په هغه باندې وګټل شو. مګر اسف علي زرداري صاحب دا سټیټمنټس کوم اوس ورکوي 13 هفته کې چې موږ بلاول صاحب چې کوم دي نور چې کوم دارنګه لیډران دي پاکستان پیپلز پارټي ښه یعنی موږ دا نه وایو چې موږ دا استعفې ورکړو، دوی د چا د اختیار ورکړي د ګرد اسمبلي چې کومه تحلیل دی کې د سیند اسمبلي استعفې ده ورکړي. بالکل زموږ پارټۍ چې ده د سنټرل کمیټۍ خپلې فیصلې وي دي انشاءالله سنټرل کمیټۍ هم دا فیصله کړې ده چې د پی ټي ایم کومه فیصله وه پی ډي ایم کومه فیصله کښېږدوله په هغه کې که استعفې دي زموږ ممبران به استعفې ورکوي، که په هغه کې دا وولي سیند حکومت به ختمو زموږ به وزیر اعلی انشاءالله سیند حکومت ختموي. صاحب څه بینګ ا سینیئر پولیټیشن د پاکستان پیپلز پارټي ښه زرداري صاحب اسف علي زرداري صاحب چې کوم دی دا به یو مداخلت هم نه کوي چې کوم په استې د بلاول صاحب راکړي یا د نور کوم ایگزیکټیو کمیټي راکړي. انشاءالله پاکستان پیپلز پارټۍ د خپل سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ کومه فیصله ده هغه ته به چیرمن صاحب هم غاړه ږدي او هغه ته به اسف علي زرداري هم غاړه ږدي او هغه زموږ همیشه فیصلې په جمهوري انداز کې کېږي. دا زموږ د پارټۍ فیصله ده چې موږ له پی ډي ایم سره ملګري یو، موږ په احتجاج کې مګر خو دا روانه دي چې کومه اسلام آباد کې چې بیا درنه به راځي مولانا فضل الرحمن صاحب هلته درنه کوي به دې کې به شاید پیپلز پارټي هم سات نه کوي پاکستان مسلم لیگ نون به هم سات نه کوي دلته به خالي مولانا فضل الرحمن صاحب وي هغه به شاید څه کومپرستان هم پاتې سي که اختر منګل صاحب سي که ډاکټر مالک صاحب سي یا کبل محمود خان جگزی صاحب سي. انشاءالله دا به تا وخت ثابته کړي. دا خو مخکې هم دوی دا خبره کوله، تا به په ملتان کې هم لیدلي چې ډېر سخت ریزسټنس هم وي، حکومت نه یې لکولی، زموږ ډېر ملګري گرفتار هم سول، لیکن د هغه باوجوده تر ټولو پارټیانو زیاته موبلایزیشن او تر ټولو زیاته زموږ په دا کوم تحریک شوی په دا کې موږ قربانیان هم ورکړلې او په دا لږ وخت کې تاسو ته به اندازه سیږو په کې زه خپله تللی وم ملتان له چې موږ په جلوس پر مختلفو لارو وراوستی موږ هغه ځای ته ځان ورسوو. نن ته دا خبره کوي چې زموږ ایگزیکټیو کمیټي چې کومه ده که چیر دا د استعفو وخت راسي نو موږ به سیند اسمبلي تحلیل کوو دا به ختم کوو دا ګرد چې کوم موږ امینیز دي کمپیز دي دا به استعفې ورکړي. بالکل زموږ استعفې تیارې دي رسېدلې دي او انشاءالله ترې یعنې پاکستان پیپلز پارټي به دا فیصله کوي پاکستان پیپلز پارټۍ د استعفې دپاره تیاره ده او انشاءالله د استعفو بعد د حکومت د خاتمې خواته تللی دی ځکه 160 د تمام کولیشن کوم زموږ د اپوزیشن دی د هغه 160 ممبران جوړېږي 160 بعد زیاته بیا حکومت ته دا جواز نه کوي چې حکومت د وچلیږي
انتخابات ته به ځي انشاءالله. ملک صاحب زه ستا غړ ته ځم دغه پی ډي ایم باندې تاسو خبر کول غواړم لکه څنګه چې په پاکستان کې چې کوم د پی ډي ایم که پروینشل ممبران دي که نیشنل ممبران دي هغه تقریبا 400 څخه زیات ممبران دي. نو ته څه وایې چې کوم دا 400 ممبران دي دا به ګرده دا استعفې به ورکړي؟ اعلان خو تاسې واورېدی د ګډ قایدین پر یوه ځای وو او دا اعلان اوس اعلان یې دغه وکړي چې ته 31 دسمبر دهی میاشتې ته 11 تاریخ پورې به د هره پارټي خپلې استعفې و خپل پارلیماني لیډر ته ورجمع کوي. له 31 دسمبر بعد به دا استعفې پرتي بیا ته 31 جنوري بعد چې کله قیادت یو فیصله وکړه بیا به د هغې مطابق دا خو په کنسنسس یعنی په دغه باندې په ګډه یو فیصله کوي او هغه فیصله بیا وي فاینل. موږ د جمعیت العلماء اسلام تر حده بیا خاص کر د بلوچستان تر حده چونکې زه پارلیماني لیډر within 3 days موږ خپلې استعفاوې مکملې کړې او هغه میډیا او په دا باندې بیا چې اوس کله دوی څه حکم کوي او دا ګډ جماعتونه به وي په ولې هغې وجه دا نه ده دا خو د وختي ګین دپاره دا جماعتونه نه دي سره یو ځای شوي څوکې زه به وختي طور ګټه وکړم د دغه دپاره دا جماعتو د 3 کلو د هسټري د پاکستان غیر مخته ده. نو اوس دا جماعتونه که دغه وار هم دغه قرباني ته سره نه ورسېدله بیا په پاکستان کې چې دا بې یقیني بېچیني کرپشن غلا بدماشي ظلم بربریت دا به ګای نشي ختم. مینلی داود خان دوی 2 شیان کې زه زما ذاتي رایه د پی ډي ایم خو خپل لیکن دا د دغه حصه ده د دوی د جدوجہد حصه ده چې د آئین بالادستي دا د دې 11 جماعتو 11 سره په یو اواز اوس دا 11 جماعت د پاکستان په هر ګوټ کې نمایندګي لري ورکر لري مشران لري هغه د آئین بالادستي بنو دغه فایده چې دا د آئین کې به دا معلوم شي چې د پاکستان تشخص چی دی یو په پاکستان کې د کم چا کم کار دی دا به معلوم شي. اولی هغه آئین باقاعده د هغې وضاحت کړی دی چې د سټیټ کم پیلرز دي کم ستونې دي د هغو خپل ډیفینیشن دی او بیا د هغه آئین تحت که چا حلف اخیستی دي هغه هم پابند دي هغه نو دوی پابند په خپل حلف اخیستي چې زه به د دغه آئین تحفظ کوم او دغه به کوم. نو په هغې کې بیا اوس دلته د ملک دا نه د معلوم چې وفاداري وچیشتی یي غداري وچیشتی یي آئین دا ډیفاین کړی ده کمپلیټلی. خو چې آئین بالادستي وي نو به دا معلومېږي چې د حکومت مخالف د ملک مخالف دی که د یو رژیم مخالف دا د ملک مخالف ګڼل کېږي که دا نه ګڼل کېږي د ملک مخالف داسې به یو سړی په د 22 کروڑ خلکو کې نه چې پر دا خپل وطن به سر قرباني. لیکن چې د آئین بالادستي وي. دویم دا دی چې د قانون بلا امتیاز نفاذ چا جرم وکړي اوس دا جرم وسي پولیټیسایز تر دې له مخه په د 80 کال کې دغه ته راسوي دي لوی لوی الزامات ولګېږي بیا اخر هر څه ختم شي. دا تر اوسه خو دا خو بیا هر سړی دا خلک چې بېچینه دي دا خلکو چې اعتماد پر یوه اداره هم نشته دا خو بیا دننه انارکي و د باندې ملک ته صرف دغه یو لفظ تر پرکم چې دا انتهایی د اهمیت وړ خبره ده. یعنی دا دننه په معاشره کې بېچیني دا دننه انارکي پیدا کوي دننه د اعتماد فقدان وي یو له بله لرې لرې کوي. په دغه کې چې د پاکستان دشمنان دي د باندې و هغو ته دا موقع میلاوږي
چې دلته انټرفیرنس هم وکړي ستړي هم جوړ کړي او موږ وینو چې د دې اوس انټرفیرنس هم کوي ستړي هم جوړوي. نو لہذا دغه دوه شیان دا که دوی دغه پر دې قوم باندې به د پی ډي ایم ډېر غټ پر دا معاشره بې احسان وي. ولې قربانیان دي لګیا دي ورکوي په یخو کې په ګرمۍ کې په ستړو کې که دغه دوه شیان دوی یقیني کړل او د دې ضرورت دی د پاکستان دپاره هم ضرورت دی د پاکستان د قوم دپاره د دې معاشرې دپاره هم دغه دوه شیان چې دا بنیادي دي. اچھا ملک صاحب اوس خو دا خبره ما تاسو دغه پوښتنه کوله راته وکړه چې کوم فقدان دي د ولسو د حکومت مابین کې هغه شاید نور هم زیات شوی دی که نه. بل دا چې کوم د لاهور جلسه چې اوس وینه پاکستان باندې په دا کې ما خیال دی چې پیپلز پارټي چې کوم قوت نفري چې کوم هغه دومره زیات نه د جمعیت علماء اسلام پاکستان د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف چې کوم نفري قوت هغه زیات. بل بیا اوس کوم موجوده حکومت دا خبره کوي چې نواز شریف چې کوم دی په لندن کې هغه سیاسي پناه غواړي انارو غواړي که دا د املاو شي نو د پی ډي ایم چې کوم دی د هغه ځای کناره کشي وکړي. اصل خبره دا طرز ده چې دا جلسې چې کېږي د جلسو ودښت د خلکو هغه دغه ته سړی ګوري چې دا خلک څو قدر ورته خواهشمند وي څو قدر ورته دغه د دغه باوجود چې له شا لخوا لکه دا زما ورور سردار صاحب چې اصول په ملتان کې بند به کړي زور به ولګاوي یعنی داسې پریشر پر عام عوام اچوي چې له کوره مه راوځي. آی کرونا جلیا ورته عذاب کړل پولیس به جلیا ورته دغه کنټینرز به جلیا ودرل یعنی د دغه باوجود د خلکو چې کوم شاهد و د خلک چې کوم د ماحول ستړي وو د دغه دا اوس چې حبس دی په دا ګرد ملک کې د حبس ستړي وو نو هغه راووتل دغه ډول په لاهور کې چې څونې د وطن پوزیشن و څه تراز راتللی سو. لیکن اصل خبره خدا ده چې د خلکو د پی ډي ایم د قائدینو هغه یو موټی بیان یو اواز په یو نیت دغه چې دی دا د ډېر لوی دغه کوي. پاته سو نواز شریف پناه اخلي نه اخلي خو ډېره لرې خبره ده. دوی سرنډر سو چې موږ یې نسو راوستلی. اول دغه وزیر اعظم دا ویل چې اوس بې زه په خپله راولم لکه د یو سړی چې په دغه کې ورته دی موټر کې اچي راولي د کوچنیانو خبرې. اوس دا ګډ ومنله چې موږ یې نسو راوستلی. اوس بیا پر مخ هغه څه کوي خو دا شی د هم وکتل سي چې نواز شریف د دې قوم دپاره قربان. السلام علیکم عامر حسین صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر. بہت شکریہ آپ کا. اچھا عامر حسین صاحب جیسے آج کل ویب کی بھرمار ہے پاکستان میں ہر ایک بندے نے ویب چینل کھولا ہوا ہے تو وہ جو دل میں ہے وہی بات کہہ دیتے ہیں اور عجیب عجیب جو ہیں پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں. بچے اس گورنمنٹ کو تقویت دینے کی ان کے اوپر نگیٹیو پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں. جیسے طاہر شفیع صاحب نے ایک دن نجی چینل میں کوئی انٹرویو دے رہا تھا کہ سعودی وغیرہ کے ساتھ اگر تھوڑے بہت معاملات کہیں تک خراب تو نہیں ہے, اگر کوئی کہتا ہے خراب بھی ہیں تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں, تھوڑا اس پر روشنی ڈال دو. بہت شکریہ داؤد صاحب. دیکھیں جو ویب بیسڈ ٹی وی چینلس ہیں یا سوشل میڈیا چینلس ہیں ان کا جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ریگولیشن نہیں ہے. یعنی ان کو نظم ضبط کے ساتھ چلانے, معلومات کی ترسیل کا جو عمل ہے اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ قائم کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, وہ چونکہ نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے, اس لیے یہاں پہ بہت سارا ڈس انفارمیشن ایسے معلومات ہیں جن کا کوئی سورس نہیں ہوتا, جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو لہٰذا ایک تو بات یہ ہے کہ اگر بہت سارے قومی لیول کے حساسیت کے مبنی جو سوالات ہوتے ہیں یا اہم ایشوز ہوتے ہیں اس میں ایک تو قومی فریضے کے طور پہ اس کو بہتر انداز سے پیش کیا جانا چاہے, لیکن چونکہ سوشل میڈیا انڈیویجول ہوتا ہے, کسی فرد کا اپنے ذاتی خیالات, اپنے فیلنگز, اپنے احساسات کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے, تو وہاں پہ پھر وہ جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے خیال میں ضروری یہ ہے کہ ایک تو ان کے اوپر ایک ریگولیشن ضرور ہونی چاہیے جس میں یہ بات واضح ہو کہ کون سے ایسے مسائل ہیں
جس پہ محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے, قومی حساسیت کو سمجھا جائے. اور بہت سارے مسائل سوشل میڈیا میں مثبت بھی ہوتے ہیں, مثلاً بہت سارے ایسے معاملات ہیں, ایسے ایشوز ہیں جو مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آ سکتے, تو ان کو ہائی لائٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک بات ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے سوال ایسے جو قومی سطح کے ہوتے, بہت حساس ہوتے, اس پہ ان کو بہرحال ایک ریگولیشن کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہر چیز پہ, ہر اہم معاملے پہ انفارمیشن کی جو ترسیل ہے یا معلومات کی ترسیل ہے وہ بہتر ہو, اور وہ اوتھینٹک ہو, اور وہ آبجیکٹو ہو. تو یہ میرے خیال میں بنیادی چیز ہے, اس کے اوپر ایک چیک ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں جو سوشل میڈیا ہیں یا جو ویب چینلز ہیں, یوٹیوب وغیرہ جو چل رہے ہیں پاکستان میں, ان کے اوپر پابندی کہیں حد تک ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں پابندی کسی حد تک ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ پابندی یہ ہو کہ ان کی اسکریننگ ہونی چاہیے باقاعدہ. یعنی اس میں یہ ہو کہ وہ جو چینل, بہت سارے چینلز اچھے معلومات بھی دیتے ہیں, سائنسی معلومات دیتے ہیں یا پاکستان کی بہتری کے لیے دیتے ہیں, ان کی بھی کیٹیگرائزیشن موجود ہے. لیکن بہت سارے چینل ایسے بھی ہیں جو بالکل غلط معلومات پھیلائے ہیں, تو ان کے اوپر ضرور پابندی ہونی چاہیے, اور پابندی کا ایک ریگولیشن میکینزم ہو. جیسے پیمرا کے تھرو ہمارا جو میڈیا, مین اسٹریم میڈیا پہ اوپر کنٹرول ہے, اسی طرح ان کے اوپر بھی ایک پابندی ضرور ہونی چاہیے, تاکہ وہ غلط چیزیں, مایوسی والی چیزیں اور قومی جو اتحاد ہے اس کو ختم کرنے والی چیزوں پہ وہ بات نہ کر سکے, بلکہ بہتر پاکستان کے لیے کام ہو. اصل میں عامر صاحب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل کوئی شخص ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریالٹی کیا ہے, اس کو ریالٹی کا کہیں تک کوئی پتہ نہیں ہے, اسی لیے اس کی کانوں کی بات ڈال دی, وہ آ کے سوشل میڈیا پہ بات چڑھا دیتا ہے, بول دیتا ہے. اصل میں ایک بات یہ ہے نا داؤد صاحب کی, جنہوں نے جو ویب بیسڈ چینل کھولے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ پروفیشنل یا پیشہ ورانہ صحافی نہیں ہوتے, ان کو صحافت کے اصولوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا. کہ صحافت کے اصول ہے نا, جب آپ کسی چیز کو رپورٹ کرتے ہیں, معلومات اکٹھی کرتے ہیں, معلومات کی آگے ترسیل کرتے ہیں عوام تک, تو اس کے لیے ایک پورا نظام موجود ہے. پیشہ ورانہ صلاحیت ہونی چاہیے, کیپیسٹی ہونی چاہیے, چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اور ویژن ہونا چاہیے. یہ چیزیں اگر نہیں ہو تو پھر ظاہر بات ہے اس سے بہت سارے غلط نتائج سامنے آ سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو پیشہ ورانہ طور پہ ان کا کنٹرول ایسا ہو کہ ان کا ایک پیشہ ورانہ طریقے سے ایک سرٹیفیکیشن ہو, اس سرٹیفیکیشن کے بعد کسی کو ویب چینل کھولنے کی اجازت ملنی چاہیے, اس کی کوئی پرمیشن ہو. اور جو بندے ویب چینل کھولنا چاہتے ہیں ان کی صحافت سے کتنا تعلق ہے, کتنے پیشہ ور ہیں, کتنی سمجھ ہے چیزوں کی, تو یہ چیزیں بہرحال ہونی بہت ضروری ہے. اصل میں عامر صاحب اتنے اسٹریم میڈیا بھی اتنی زیادہ ہیں پرائیویٹ پاکستان میں, چاہے وہ الیکٹرانک ہیں, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہیں, اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا ہیں, ہر کوئی اپنی جگہ پہ صحافی بنا ہوا ہے, ہر گھر سے ایک صحافی بنا ہوا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. دیکھیں اس میں سماجی جو ذمہ داری ہے ہر شہری کی وہ بھی ضروری ہے, کہ میڈیا چلانا ایک سوشل رسپانسبلٹی والا کام ہے. اس میں بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوتے ہیں, بہت سارے فرائض بھی ہوتے ہیں, اور بہت سارے پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں. وہ تب ہوں گے جب اس کو پیشہ ورانہ طور پہ میڈیا کو چلایا جائے. اگر ہر کوئی اپنے گھر پہ کھولنا شروع کرے, اور میرے جو بھی احساسات ہیں میں اس کو پبلک میں بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی اوتھینٹسٹی کے لوگوں کے سامنے رکھ دوں اور گمراہ کن باتیں بھی کروں, تو اس سے دیکھیں معاشرے کی بھلائی نہیں ہوتی اور برائی ہوتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ پیشہ ورانہ بھی ہو, آبجیکٹیوٹی بھی ہو, اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر اسکریننگ اور پابندی ضرور ہونی چاہیے. اچھا عامر صاحب, آپ ایک سینئر صحافی ہیں, اس سے ہٹ کے ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آج سے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما ہمارے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پی ڈی ایم کی پیچھے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے حوالے سے جو تحریکیں چلتی ہیں وہ ماضی میں بھی رہی ہیں, اب بھی چل رہی ہیں. لیکن بات بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا جو عام آدمی کے مسائل ہیں, چاہے بلوچستان ہو چاہے کوئی اور علاقہ ہو, کیا ان کے مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے؟ کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں کیا وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں بیٹھ تو نہیں جائیں گی؟ کیا عوامی مسائل کو, حقیقی جو جمہوری مسائل ہیں, عام آدمی کے مسائل ہیں, ان کو آگے لے کے کہاں تک جا سکتی ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے. اور چونکہ اس اتحاد کے اندر 11 جماعتیں ہیں, اور ہر جماعت کے اندر اپنے مفادات اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی موجود ہے, تو اس میں ہم آہنگی کیسے پیدا ہوگی اور کس حد تک یہ پاکستان کی استحکام اور بہتری کے لیے کام کریں گے, یہ آنے والا وقت بتائے گا.
ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दो आमिर हुसैन साहब, सरदार साहब स्ता غیر اعظم पाकिस्तान پیپلز پارټي چې کومه ظاهر خبر ده یو ډېر غټ تاریخ دی او ډېر جمهوریت پارټي پاتې سګی ده. آیا په پاکستان پیپلز پارټي کې هغه جمهوریت اقدار دا ټیم کوم مخکې پکې ول هغه اوس هم هغه سکت پاکستان؟ بالکل پاکستان پیپلز پارټي کې جمهوری رای باندې د دوی خپل سیستم چلی. له وخت زه پاکستان پیپلز پارټي جمهوری انداز باندې جوړ شوی ده، هغه کې د نن د آئین منشور د جمهوری انداز باندې دی او پر هغه باندې عمل درآمد کول. هغه پروګرامونه به تاسو معلومه وي چې پاکستان پیپلز پارټي همیشه بر سر اقتدار راغلی ده. دوی د عوام هغه پروګرامونه سٹارټ کړي دي چې د عوام تر کورو پورې ورسیږي. هغه په نظر کې به تاسو معلومه وي چې زموږ چې کم وخت محترمه بېنظیر بوټو په 95 کې حکومت وي، په هغه کې د وزیر اعظم پروګرام کې په لکاو د میډل پاس میټرک پاس فیمیل کم جونې شوې هغه ولګېدلې. او دغه سره د موجوده خبره وکړي کنه د موجوده په را روان دور کې کوم چې د اوس حکومت تر څو یوسف رضا ګیلانی هغه په دور کې هم تالیدلی بېنظیر انکم سپورټ په شکل کې باقاعده ته معلومه ده چې پر هر ضلع کې تر 10,000 پورې 8,000 پورې هغه فیملیانې چې د دوی هغه کومه پیمانه ورته ایښ کې وه چې هغو کورو ته پر هر میاشت باندې 2,000-2,500 روپۍ ورکملاوي. صدر صاحب ټایم نشته سوالونه ډېر یو خو ګوره پیپلز پارټي څه کومه ده درېیم وار د ګورنمنټ کې راځي په سند کې په سند کې ستاسې ګورنمنټ او په سند کې څه کوم بنیادي ضرورت یې هغه تر اوسه پورې نه دي پوره سوي، یعنې ګورنمنټ څه کوم دي په صحیح معنی ډیلیور نه کوي. بیا دغه رنګه نور پاکستان څخه تاسو بالکل پارټي سره ختمه شوه تر سند پورې محدود شوه، بلوچستان خو ستاسې یو سیسټم نشته. جی بالکل داود بھائی ستا خبره بالکل صحیح ده. پاکستان پیپلز پارټي دا واحده پارټي وه چې په ټولو صوبو کې د دې خپل روټس دي او هغه تا ته معلومه ده چې د بلوچستان د الیکشن طریقه کار هم تا ته معلوم وي پر کومه طریقه باندې په نیمه شپه باندې پارټیانې جوړې شوې په میاشت کې پارټۍ جوړول او هغه ته اقتدار ورکول. نو دا اندازه وسوه چې دلته په بلوچستان کې الیکشن نه دی، دلته سلیکشن دی. نو پاکستان پیپلز پارټۍ که صحیح الیکشن شوی وای ان شاء الله په بلوچستان کې به هم سټان ګوره زه بیا د سند خبرې کوم که لوور سند کې کراچي حیدرآباد سي په یو ځای کې هم تاسې نه کوي ډیلیور. ایون د کراچي مین کوم صفایي ده فلډ راغلی هغه پوزیشن و چې په دنیا کې یو ځای کې مشترک درنګه پوزیشن خراب پوزیشن نه دی راغلی. دا د پبلک ترانسپورټ کوم دی هغه ډېرې غټې مسلې دي. دا درېیم ګورنمنټ دی پاکستان پیپلز پارټي کې په سند کې تر اوس پورې د کراچي د ترانسپورټ پبلک ترانسپورټ په ستا تر اوسه نه ده. کراچي تا ته معلومه ده چې پیپلز پارټي چې څونې په سند کې ته چې اوس کوم د هیلث په حواله ته دا راواخه NICVDیانې د جوړ کړي دي، له هغه باوجود د اوس وفاق په 2-3 واره زه به ایکټ اډر به پاس کړي. هغه هسپتالونه چې زموږ استاد د وطن خلک هم ورځي مفت په هغه کې په لکاو روپۍ خرچې راځي. د زړو هسپتالونه دي، د نور هسپتالونه دي، دا ټوټل د پاکستان پیپلز پارټي د هغه خلاف پروپاګنډه تا ته معلومه ده چې پروپاګنډه کوي، لیکن حقیقتا چې ته ورسې په ګر پاکستان کې نن تر ښه هسپتالونه د NICVD د سند دي. له هغه بعد ته نن کم حالت په سند کې پر کښته لیول باندې روزګار دی یا و دوی ته اوس هم کوم د بېنظیر انکم سپورټ په ترو باندې هغه فیملیانو ته سپورټ ورکوي. د سند خپل حکومت ته په 4 روپۍ په هغو ته میلاوږي روزګار ورکوي. د هغه بعد ته چې د صفایي خبره کوي، صفایي هم ټوټل د پیپلز پارټي کړې ده، لیکن د یو څه ټایم دپاره چې دوی دا شوشه جوړه کړله چې NDMA ته په لاس ورکړلی فنډ د سند دی سیستم ګرد دوی دی تمام بلدیات نظام ټایم نشته. یو اخري سوال تاسو کوم ته پاکستان پیپلز پارټي په بلوچستان کې دغه فیوچر څرنګه ویني؟ بالکل ان شاء الله پاکستان پیپلز پارټي په بلوچستان کې د فعالیت خواته روانه ده او که فیر اینڈ فری الیکشن په بلوچستان کې وسوي پاکستان پیپلز پارټي په ډېر ښایسته انداز کې خپل سیټان اخلي، هم پر صوبایي سطح باندې هم پر قومي سطح. صحیح. ملک صاحب موجوده ګورنمنټ کوم دی دا دوی تقریبا 20 میاشتې په پرکلی د کوم دا موجوده ګورنمنټ دی مزید کوم دوی ټایم پاته دی ته څه وایي د خپل ټایم پرکی که به دوی مزید بس خبره نه یا د ملک فایده کې به نه ته به کوم انګل ورته ګوري؟
دوی خو لګیا دي چې ای ټرنوور هم پوره کوو 15 کاله نور هم نو هغه یقین دی یعنی دوی له کومه ځایه پیدا کړی دی بسم الله هم کوي دوی لیکن تر کومه ځایه پورې چې دلته د یو جمهوري سیاسي قبایلي د بلوچستان د دود په حواله ورته وګورې نو دغه حکومت د خلکو یکی یو مسله نه ده حل کړې اوس دلته زموږ دا یو کرونا ده د بلوچستان پر حد زه خبره کوم د بلوچستان یو پر یو سړي باندې دوی نارې وایي چې 25 لکه روپۍ پر لګېږي چې د کرونا مریض را جوړه شي زموږ په بلوچستان کې په لکاو خلک د تر فروری مارچ اپریل په دغو میاشتو کې داسې کورونه نه وو چې 4 کې ناجوړه نه 15 کې ناجوړه نه دا هېڅ چا د دوی په سر لاس نه سو کړی خدای به یو د دوی مدد کوي هغه پیناډول یا سنا یا دا تر شی هغه د دوی د علاج سبب جوړ نو په خبرو خو پر کاغذ باندې ډېر شي خبرې لیکل کېږي او په خوله چې څوک نه وي ډېر شي خبرې ویل کېږي لیکن اصل خبره خدا ده چې د خلکو و دا ټایم په بلوچستان کې غربت تر ګډ پاکستان زیات دی د غریب پر سر د لاس د ښوونې دا دغه نه د په سر د بلوچستان خلک به په دی بد دغه راوځي چې دوی به بیا یعنی ملک صاحب ته دا وایي چې دا موجوده ګورنمنټ کم دی پریکټیکلی دا د خلکو د مسایل د حل نه لري د حل د مسایل د حل کېدو کیپاسټي هم نه لري طاقت هم نه لري دغه خو یو اټل حقیقت دی اوس چلیږي زیاته چې ته کومه ځای چلیدل صحیح ما ملک سکندر ایډوکیټ صاحب پوزیشن انډر اسمبلی صدا صبرن جگزی صاحب پاکستان پارټي ستا تعلق اوس دوه ډیر مننه د نن کومه پروګرام تاسو وخت یقینا چې ملک صاحب صدر صبرن جگزی صاحب کوم ته ډیر پر تاسو ډیر شامل دي در په ګوت کل خاص کر کوم د پاکستان د یو سره تعلق دی یا هغه ان شاء الله نو مزید بهتري خواته زی ک چاینا سره ک افغانستان سره کله نور هم سره مالک سره کوم پاکستان ته ګدو کی ملک اوشنه کی دغه رنګ کوم د پی ډی ایم معاملات دي پی ډی ایم کوم دا ټیم روان دي په کار چې موجوده ګورنمنت ته دوی سپورټ ورکړي د اکانومي په مت کې که په هر مت کې چې د ګورنمنت په صحیح معنا باندې په جمهوري طریقه باندې د خپل ټایم پر کې یو کامیاب ګورنمنت دوی واوسي او د کوم د ولس مستي د ګراس ټول باندې هغه مرحله کې لمنو سره پروډکشن ټیم سره اجازه خدای پامان